ابو لبابا رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام صحابیو او دے یہودیانو سره مخ کے حریف او ملګری پاتې شوی وو هغوی اعتماد به وکړو حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنہ ته پیغمبر علیہ السلام اجازت ورکړو چې لاړ شه پیغمبر علیہ السلام په وینا مطابق ابو لبابا رضی اللہ عنہ یهودیانو سره کېناستلو یهودیانو ورته ویل موږ ته مشوره راکړه موږ څه وکړو پیغمبر علیہ السلام سره د صحابو موږ له محاصره اچولې ده موږ دپاره څه لار وباسه څه طریقه راته وښایه نو ابو لبابا رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام له طرف نه هم چونکې اجازت یې راخیستی دی راغی او ورته ویل چې ما خو مشوره دا ده چې تاسو پیغمبر علیه السلام ته ځان وسپارئ چې څه در سره کوي ورته ویل بس تاسو په فیصلې مونږه اعتماد دی خو په دې وخت باندې په مرۍ باندې داسې لاس هم ورته تېر کو او دالې سوچ ورغی چې ما خو د پیغمبر علیه السلام له طرف نه خیانت وکړو هغه امانت او راز والا خبر چې پیغمبر علیه السلام خواته فیصله شوې ده چې دا کسان جنګیالي به موږ قتل کوو او د دوی ماشومان زنانه به دا به قیدیان کوو یا به وینځې او غلامان جوړو پیغمبر علیه السلام راز مې دوی ته ولې وښایلو اگر که صراحتا نه ده خو چې برۍ باندې مې لاس داسې ورته تېر کو دوی پوه شول چې زمونږ فیصله د قتل شوې ده پیغمبر علیه السلام سره ملاو کېدلو په ځای باندې شرم ورتلو ویل چې ما خو پیغمبر علیه السلام سره خیانت کړی دی لاړو مسجد نبی صلی الله علیه وسلم ته یوه رسۍ ځان سره واخیسته خپلې مرۍ ته یې واچوله ځان یې ستنې پورې وتړلو قسم یې وکړو چې دا رسۍ به دونه پورې زه له ځان نه اخوا نه کړمه چې څونه پورې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رسۍ ما نه کولاو کړی نه وي ابو لبابا رضی الله تعالی عنہ دیر کو ناوخته کړو پیغمبر علیه السلام تپوس کوي ابو لبابا نشي لیدو ناوخته کړو هغه خو راغلی دی مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې ستولې توبه پورې ځان تړلی دی قسم یې خوړلی دی چې څونه پورې پیغمبر علیه السلام ما خلاص نه کړي دونه پورې به زه رسۍ له ځان نه ولباسمه پیغمبر علیه السلام خفه شو چې ډایرکټ ما ته راغلی وی ما ته عرض کړی وی چې ما نه دا غلطي شوې ده ما به دوی دپاره استغفار غوښتی و خو دغو معامله ډایرکټ الله سره وکړه اوس دې کې زما هېڅ وس نه رسي الله پوه شه دی پوه شه څونه پورې الله تعالی جل شانه د ده معافي اعلان ما ته نه وي کړی دونه پورې زه دا یې نشم آزادولی دی به صرف او داس ماتې ته به یې ځان کولاو کو بیا بیا ځان وتړلو پوره شپه او ورځ هلته یې ځان تړلی دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې شپې په ټیم باندې وحی راځي د ده معافي اعلان کېږي ام سلمه رضی الله عنها ورته وایي د کړکۍ نه به زه آواز ورته وکړم وایي ټیک ته ورته ویې که اجازت دی ام سلمه رضی الله عنها زیری ورکو چې ای ابو لبابا ستا توبه الله خواته قبوله شوه زه نه ملګري ورمنډه کوي کولاو کوي قسم ورته خوري چې ما به څوک هم نه کولاو کوی څونه پورې چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو لاسونو باندې زه کولاو کړی نه یم دونه پورې به زه تړلی یم ولې د دوی خیانت ما کړی دی دی به په خپل لاس باندې ما کولاو کوي چې رضامندي اعلان راته وکړي چې دی هم رانه خوشحال دی دی هم رانه راضي دی هله به زه کولاوېږم پیغمبر علیه السلام راضي په خپلو مبارکو لاسونو سره کولاو کوي ورته وایي ای د الله پیغمبره ما چې څونه مال دی الله لارې کې مې ورکړو تاسو یې قبول کړئ وایي نه وایي نیم مال وایي نه وایي درېیمه حصه وایي ها هغه قبلومه نما عزیزانو صرف په دې یوې غلطي چې صرف په مرۍ باندې لاس ورته تېر کړی دی په خولې باندې صراحتاً ورته ویلي نه دي څو ورځ ځان تړي او دونه پورې ځان نه خلاصوي چې د الله د طرف نه اعلان دا معافي نه وي راغلی